ملایکې به دوی ته سزا ورکړي، د دوی مخونه او چټونه به وي. ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا، او څه کله ته کسې چې کله مړه شي یا روحونه خلي د هغو خلکو نه چې هغو کفر کړی دا ملایکه یضربون وجوههم و ادبارهم، وهي به د دوی له مخونه او چټونه، وذوقوا عذاب الحریق، او یلی به شي دوی ته چې وڅښو دا عذاب سیزونکی، ذلک بما قدمت ایدیکم، دا د دې وجه نه تاسو ته دا عذاب میلویږي چې دا مخکې کړي لاسونه تاسو له، وان الله لیس بظلام للعبید، او نه دی الله تعالی ظلم کوونکی په خپلو بندګانو باندې. کدأب آل فرعون، دې کې تشبیه په انکار کې دی یا په کثرت کې دی، یعنی دغه بدر له کوم مقتولین څه دي د دوی له سرکشي کې کوم حال دی دا د مخکینیو کوم کمونه هغه شانې حال له دوی هم دی چې هغه هم الله تعالی د وحدانیت نه د الله تعالی کوم پیغمبرانو غونه انکار کول، نو همدارنګې حالت همدغو د بدر له کوم کافر څو همدیو همدا حالت و. کدأب آل فرعون، حال د دوی له په شان د حال د فرعونیانو دی، والذین او خلک چې من قبلهم مخکې د دوی نه وو کفر یې کړی و د آیتونو د الله تعالی باندې، فاخذهم الله بذنوبهم، ورسولو الله تعالی دوی په خپلو ګناهونو د وجې نه، وان الله قوي شدید العقاب، یقینا د الله تعالی زورور او سخت عذاب ورکوونکی دی. ذلک بان الله، د دې د وجې نه چې یقینا الله تعالی چې دی لم یکو مغیرا، کسه چې کله هم الله رب العزت یو قوم ته نعمتونه ورکړي، یو قوم ته انعامونه ورکړي، نو الله رب العزت د نعمت د یو قوم نه یا د نعمت د یو سړي نه تر هغه ټیم پورې نه اخلي چې کله دغه خلک یا قوم یا یو سړي ته کوم نعمتونه الله تعالی ورکړي چې دوی په دغه کوم نعمت ورکړي د دې نه ناشکري وکړي، د ناشکري د وجې نه بیا دغه نعمتونه ضایع کېږي، ختم کېږي د دوی نه. بأن الله لم یکو، یقینا الله تعالی چې دی لم یکو مغیرا نعمتا، دا نه دی بدلونکی یا نه دی اغستونکی د یو نعمت الله چې انعامها چې کله دی کړي په یو قوم باندې، حتی یغیرو تر دې پورې چې دوی بدل کړي ما بانفسهم هغه چې کوم دوی ته نعمت ورکړی دی، وان الله سمیع علیم، او یقینا د الله تعالی اورېدونکی او علم والا دی. کدأب آل فرعون، دې کې تشبیه په عذاب کې دی، لکه څرنګه عذاب فرعونیانو ته میلویږي همدارنګې به دوی ته میلویږي د کوم بدر والا دی. کدأب آل فرعون، حال د دوی والا په عذاب کې په شان د حال به د فرعونیانو وي یا هغه خلک چې هغه مخکې دوی نه وکذبو بآیات ربهم، چې تکذیب یې کړی و درواغ یې ګڼل و آیتونه د رب خپل والا، نو فاهلکناهم، نو مو دوی هلاک کړو بذنوبهم د وجې د ګناهونو د دوی نه، واغرقنا آل فرعون، او مو غرق کړو ټول فرعونیان، وکل کانوا ظالمین، دا ټول ظالمان وو. ان شر الدواب، دې کې زجر دی کافرو ته، او هغه کافر یا انادیانو چې کوم همیشه دپاره په کفر باندې وي، کفر نه علاوه بله خبرې نه وي، بس د خپل پیغمبر ناشکري او د هغه نافرماني د الله تعالی حکم نافرماني وي، دغه داسې دي لکه ځناور کسې، بلکې دین هم لاندې خلک دي. ان شر الدواب، یقینا بدتر د زنده سریونه، دې کې جاهر منع کړي دي چې حراب د لاندې نه لاندې طبقې والا، ان شر الدواب، یقینا یا ترونکې بدتر په ترونکو کې جاهر دا منع کړي دي. عند الله، د الله تعالی په نزد باندې هغه خلک دي چې کفر یې کړی دی، فهم لا یؤمنون، او دوی ایمان نه راوړي، الذین هغه خلک عاهدته چې تا دوی سره وعده کړې د دوی نه، ثم ینقضون، بیا دوی ماتوي دغه وعدې، عهدهم وعدې خپلې فی کل مرة په هر ځلې باندې، وهم لا یتقون، او داسې حالت کې چې دوی نه ویریږي. نو فاما تثقفنهم، بس تاسو سره کله میلاو شي فی الحرب، په جنګ کې به د نبي صلی الله علیه وسلم ته د اطلاع میلاو شي چې کله هم دغه کافر اجازت میلاو شي چې کله هم دغه کافر تاسو سره وعده وکړي او بیا وعدې ماتوي، نو د مخکې روانو ایتونو کې ذکر کېږي، نو بیا دیو سره دا کوم څه وعده دوی ماتوي هغه مطابق بیا تاسو هم تجاوز کوی شو او وعده ماتوی شو، دوی وعدو پابندي نه کوي، نو بیا تاسو باندې پابندي نشته دی. ثم ینقضون، بیا دوی ماتوي عهدهم وعدې خپلې فی کل مرة په هر کرت، وهم لا یتقون، او دوی نه ویریږي. فاما تثقفنهم، پس کلم تاسو سره دوی میلاو شي فی الحرب په جنګ کې، نو فشرد بهم، نو دوی ته داسې سزا ورکړه چې من خلفهم،
څه یاد وساتي هغه څوک چې وروسته د دوی نه وي یا دوی نه څه کوم جنګ نه پاتې وي یا مطلب چې دوی پسې کوم راتلونکي نسلونه وي چې هغو ته هم دغه تاریخ یاد وي چې یاره دا شانې سزا یا دا شانې عذاب یا دا شانې جنګ کړی و د مو مشرانو سره دغو مسلمانانو خلکو نو دوی هغه یاد ساتي او هغه د وجې نه ویرېږي تاسو مخته بیا نه رسي او د دین مخالفت بیا نه کوي لعلهم یذکرون دې دپاره چې دوی دپاره عبرت شي و اما تخافن من قوم خیانتا که چیرې تاسو ویرېږو د خیانت د یو قوم نه یا دوکې د یو قوم نه نو فانبذ الیهم علی سوا نو تاسو هم واچوه دوی ته د دوی برابر ان الله لا يحب الخائنین یقینا الله تعالی نه خوښوي هغه خیانتګر یا دوکهباز ولا يحسبن الذين كفروا او ګمان د نه کوي هغه خلک چې هغوی کفر کړی دی سبقو چې دوی به بچ شي انهم لا یعجزون او یقینا دوی نشي عجز کولی واعدوا لهم ما استطعتم من قوة دریم قانون د جنگ ذکر کیږي چې که هرې زمانې مطابق تاسو د جنگ دپاره تیاری کوو مطلب کوم مخکې زمانه او هغه زمانې کې به تورې سره همدارنګې ډال او زغره دا شیان وو او نن سبا څه دي جزونه وسلې وغیره میزیل ټوپک دا شیان دي نو هغه ټایم اسیان سوالي وي او دې ټایم کې سوالي ټینکونه او د ګوړې وغیره دا شیان دي لہذا چې کوم وخت وي هغه مناسب وخت مطابق به تاسو د جهاد تیاری وکړو کافر سره مقابله وکړو واعدوا لهم او تاسو تیاری کوو دوی دپاره ما استطعتم چې تاسو ټوله طاقت وي من قوت د ساز او د سامان د جنګي نه وامر رباط الخیر او همدارنګې ساتل د اسیانو له ترهبونه بهې چې تاسو وویروئ په دې سره دښمن د الله تعالی والا او خپل دشمن و آخرین من دونهم او دینی لوان نور چې کوم دي مراد ورنه د کوم منافق او همدارنګې یهودیان څخه د بني قریظه څخه دوی سره معاهده غالبا وه او همدارنګې د فارس سره کوم کافر دي چې هغو ته الیات تاسو رسېدلي نه یو نو دغو ټولو دپاره تاسو تیاري کوو او دغه څه دي د تیاري کې به کمی نه کوو ولا تعلمونهم او تاسو نه پېژنو دوی الله یعلم الله تعالی پېژني دوی وما تنفقو من شیء او کومه خرچه تاسو کوو د څه شي نه فی سبیل الله د الله تعالی په لاره کې یوفا الیکم او د دې له پوره بدلې به درکړل شي تاسو ته وانتم لا تظلمون او تاسو به ظلم نشئ کولی وان جنحوا للسلم څلورم قانون د جنګ وره او دا خاص د نبي صلی الله علیه وسلم پرې وان جنحوا للسلم که چیرې دیو میل شو د سولې طرف ته نو فجنح لها نو ته میل شه وتوکل علی الله نو تکول کوه په الله تعالی باندې انه یقینا د الله تعالی څه دی هو السمیع العلیم وان یریدوا ان یخدعوک فان حسبک الله که چیرې دیو اراده لري د دوکې والا د تاسو سره یقینا بیا الله تعالی چې دا کافي تاسو دپاره دې کې د یوه خبره پاتې شوله د فجنح کې دې کې فجنح چې که نه چېره د حدیث کې راځي چې طالب الایمان څوک وي دوی ته ملیک وزر اچوي د مزرو اچولو مطلب دا چې دوی طرف ته میل کېږي وهو الذي او د الله تعالی هغه ذات دی ایدک چې تا مضبوطوي بنصرې په خپل امداد سره وبالمؤمن او همدارنګې مؤمنان والف بین قلوبهم او محبت یې واچوله دوی په زړونو کې ولو انفقت ما فی الارض جميعا او که چیرې تا خرج کړي هغه څه د ځمکې کې دي ټول ما الفت بین قلوبهم نو تا محبت نه اچوله د دوی په زړونو منځ کې ولکن الله الف بینهم لیکن الله تعالی محبت واچوله د دوی په منځ کې انه عزیز حکیم او د الله تعالی زورور دی حکمتونه والا دی یا ایها النبی ای نبی صلی الله علیه وسلم حسبک الله کفی دی الله تعالی ته لپاره ومن اتبعک او هغه څوک چې هغه د تا تابعدار دي د مؤمنانو نه یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال ای پیغمبره تیزی ورکړه مؤمنانو ته په جنګ باندې ان یکن منکم عشرون صابرون که چیرې و تاسو د تاسو نه شل کسان صابرون صبر کوونکي نه یغلبو مئتین دا به غالب کېږي په 200 باندې مطلب مخکې تاسو طاقت و ایماني جذبه او قوت مضبوط و نه هغه ټایم کې یو کس باندې 10 کسان وو او اوس دی تاسو لوړ همت وغیره کم شوی دی نو یو کس باندې به 2 کسان وي وان یکن منکم که چیرې وي تاسو نه مئتون سل کسان یغلبو الفا دا به غالب کېږي په زرو باندې من الذین د او خلکو نه چې هغوی کفر کړی وي بانهم د دې د وجې نه چې یقینا دوی قوم داسې قوم دی چې لا یفقهون دوی نه پوهېږي الان اوس دې خفف الله عنکم خفت راوسته په تاسو باندې وعلمه او پوه دی چې ان فیکم ضعفا
یقینا په تاسو کې اوس د کمزوري دی نو فإن یکم منکم که چیرې وي تاسو نه 100 کسان صبرناک یغلبو مئتین دا به غالب کېږي په 200 باندې وإن یکم منکم که چیرې وي تاسو نه 1000 کسانو یغلبو دا به غالب کېږي 2000 باندې بإذن الله په حکم د الله تعالی سره